چې مود دوړو سترګو تور د قدر دان شیخ صاحب چراغ د علم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور د خسته اخلاقو د نخو بارکه تپوس کړی یعنی علامات د ښه اخلاقو او ښه اخلاق څه دي. نو دا خو یو ډېر غټ مضمون دی. مکارم الاخلاق باندې علماء مختلفو کتابونه لیکلي دي. ابن ابي الدنيا دا یو کتاب د مکارم الاخلاق او دارنګه تزکیه النفوس د امام ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی. او نور خلکو هم محدثین او علماء په دې مستقل کتابونه لیکلي دي. د ښه اخلاقو خو ډېر علامات دي لکه بعضې احادیثو کې ذکر کېږي چې یو علامه دا ده چې یو سړی تا سره صلې رحمي او خپلولي ختموي او ته ورسره خپلولي جوړی. نو دا هم د ښه اخلاقو ډېره غټه علامه ده او ډېر لوی مقام دی. همدارنګې یو سړی در باندې ظلم زیاتي وکړي او ته ورته عفو وکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل من قطعک واعف عمن ظلمک. صلې رحمي وکړه د هغه چا سره چې تا سره څوک صلې رحمي قطع کوي. یعنې هغه چا سره خو صلې رحمي اسانه ده او هر سړی یې کوي چې څوک ورسره خپلولي پالي نو هغه سره خو هر سړی کوي. خو چې تا سره یو سړی خپلولي قطع کوي او ته ورسره خپلولي جوړی نو دا اوچت مقام دی. او عفو کول ظالم ته چې تا باندې یو سړی زیاتي وکړي یو وخت او ته ورته عفو وکړي. دا ټول د ښایسته اخلاقو علامات دي او دا بلکې دا ښایسته اخلاق دي په خپله دا ټول. دارنګې قرآن کې الله پاک وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. غصه برداشت کوي، دارنګې کنځل نه کوي او د بدۍ بدله په بدۍ سره نه ورکوي بلکې د بدۍ بدله په ښه اخلاقو سره او حسنې سره ورکوي. الله پاک د نیکانو خلکو په صفاتو کې دا ذکر کړي ویدرؤون بالحسنة السیئة. دی دفع کوي په ښه اخلاقو باندې چې یو تفسیر پکې دا دی چې حسنې نه مراد ښه اخلاق دي. په ښه اخلاقو باندې دی بد اخلاقو دفاع کوي، بد اخلاق دفع کوي. د ښه اخلاقو سره دشمنان دوستان کیږي او بدو اخلاقو سره دوستان دشمنان کیږي. د دې وجې نه الله پاک نبی ته فرمایي انک لعلی خلق عظیم. ستا اخلاق ډېر اوچت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه دي؟ حدیث د عایشې کې راځي رضی الله عنها چې څه قرآن بیان کړي دا د رسول الله اخلاق دي. نو ښه اخلاق دا اوچت شی دی. دارنګې چاته ضرر نه رسول. ابن ابي الدنيا رحمه الله په مکارم الاخلاق کې د عمر رضی الله تعالی عنه قول نقل کوي چې عمر رضی الله عنه یو ځل خطاب کو یا ایها الناس لا تغرنکم صنصنة الرجل باللیل. اے خلکو تاسو د یو سړي د شپې په جړا باندې چې راپاڅېدلی دی او منځونه کوي او جاړي په دې مه دوکه کېږئ. د سړي معاملاتو ته وګورئ او اخلاقو ته وګورئ. ان الرجل كل الرجل من ادى الامانة ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. وی کامل سړی هغه دی چې هغه امانت ادا کړي او امانت کې خیانت ونه کړي او نور مسلمانان د هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه محفوظ پاتې شي. د ژبې ضرر مثال په طور سره یعنی چاته کنځل نه کوي، چاته ستغه خبره نه کوي، د چا غیبت نه کوي، تهمت نه لګوي په چا باندې، پوچګویي